قدرمن کاتین کې السلام علیکم. نن زموږ میلمه دی پټان عبدالخالق چې تعلق یې د کرم ایجنسی سره دی، د پی ټی آی رهنما دی او د کرم ایجنسی دپاره د ډیر زیات خدمات دي. پټان عبدالخالق په 2018 کې پیښور گورنر هاوس مخې ته یوه دھرنه ویر کړله سره د خپلې علاقې د خلکو او په هغه کې حکومت ته څه ډیمانډز کښېږدول. هغې حکومت د دوی سره واده وکړله، هغه د دوی هغه دھرنه ډیره کامیابه او پرامن وه. هغې نه بعد هغه څه وشول او د دوی سره چې کومې وعدې حکومت کړې وې هغه پوره شولې او که نه شولې پوره، په دې باندې به نن موږ د پټان عبدالخالق سره خبرې کوو. پټان عبدالخالق صاحب په خپل پروګرام کې هرکلی درته وایو. ډیره مننه چې تاسو رالی او زموږ پروګرام کې مو شرکت وکړو. ډیره مهرباني. ډیره مننه. بریالي اوسو برکي صاحب. پټان عبدالخالق صاحب د تاسو په 2018 کې تاسو یوه دھرنه ورکړله په گورنر هاوس پیښور کې او خپل څه مطالبات مو ورته ایښي. په دې باندې موږ یو پروګرام جوړ هم کړی و. دې دھرنې نه بعد تاسو سره چې کومې وعدې د حکومت د طرفه وشولې هغې کې څومره حده پورې دوی دا خپلې وعدې پوره کړلې او څومره یې نه دي پوره کړي تر اوسه پورې؟ برکي صاحب ډیره مننه. شکریا د کوو چې تاسو د مو د خور د ځپلي خلکو اواز اوچېتو او بیا مو غوندې خلکو ته تاسو ټیم راکړل. برکي صاحب چونکې مو کومه دھرنه ورکړې وه 25 اپریل 2018 باندې 3 ورځې پریس کلب مخې ته پېښور، هغه کې مو بیسیکلي 4 مطلبې ایښې وې چې یو د ړنګو کورونو سروي وه، دویم هغه خلک چې هغه علاقې ته وفات شوي وي هغه ته واپسي کوم پیکیج و 25,000 هغه نه وي میلاو شي. دریم هلته مو داسې خلک اباد دي چې هغه مو سره ایجنسي کې 400 کلونه اباد دي خو ایډرس یې د خیبر یا د نورو ایجنسیونو او دې نه علاوه مو بله مطلبه دا وه چې سره مو سنټرکونو دپاره یو نادره دفتر د 2.5 لک نه زیات آبادي مو لرو. نو هغو بنیادي مطلبو کې اول چې مو کوم کورونو سروي دی هغه د خدای په فضل سره روانه دی او زه به دا وایم د دھرنې نه بعد مو تقریبا د 50 کروڑ پورې به د مو کورونو سروي شوي. متعدي کې به زه دا وایم چې هره مو سره کوم پړچم کې نو د هغو سروي څه کوم کاغذي په صورت کې مو سره موجود او هغه اول حکومت نه اکسپټ کول، مو دھرنې نه بعد هغه مو سره اکسپټ کړل چې کوم لیست مخکینی څه لیکلی شوی دی ترو انتظامیه یا نور ډپارټمنټ باندې په هغه باندې کور شروع شولو. دې نه علاوه مو چې کوم د نور کمون دی دې کې هم سروي شروع دی خو سروي شروع دی او خستو دی ډیلا دی سلو پروسس کې کېږي، ډېره سلو پروسس کې دی سره 2017 نه لکه سروي روانه شي بیا ټایم ټو ټایم باندې هغې کې بریک رسي، میاشته بریک هم رسي، 2 میاشتې بریک هم رسي. نو دې حوالې سره مو بار لکه ریکویسټ هم کوو چې سره مو سروي دې تیزه کړلی شي چونکې علاقې کې بارانونه روان دي، واورې وشولې، ګلي وشولې. نو سړي ته د کور ضرورت خو په همدې صورت کې چې هغه خپل بچی بارانه نه وساتي، کالج ضرورت خو په دې صورت کې چې خپل بچی د بارانه او د ساړه نه وساتي. مو د خیچات ضرورت په همدغه وخت کې کېږي چې مو خپل بچي د بارانه نه د ګلي نه د سختي نه وساتو. نو د حکومت مو بار دغه کوی چې که چیرې تاسو سروي تیزه کړلی شي او دې دپاره تاسو سروي دپاره خپل تحصیلدار واخیستلی شي نو د مو سروي میاشتې نه مخکې کمپلیټ کیدلی شي. یعنې دا شوی چې د سروي دپاره د بیل تحصیلدار ولګوي چې هغه صرف دغه کار وي چې سروي به ګوري، نور کارونه به نه ګوري. بېشکه برګي صاحب چونکې او علاقه داسې دی ډېره وسیعه دی، نه هره کم مسالې کې پېښېږي 3.5-4 لکه آبادي لرو. نو یو تحصیلدار به هغه یو سروي کې یا به د علاقې کوم دفتري کارونه دی هغه دی. نو مو بار نو اوس ریسنټلی کمشنر صاحب سره مو ملاقات شو، کوارډ کمشنر ډي سی صاحب سره ایس ای سره دغه ټولو سره مو میټینګونه وشو. نو مو دغه باندې زور ورکړی چې مو دپاره سروي دپاره د خپل تحصیلدارانو واخیستلی شي دا سروي پروسس تیز کړلی شي. هغو وعده کړې چې انشاءالله زر نظر به دا تاسو ته مو پرووایډ کوو تحصیلدارانو. بلکل. نورې مسلې چې کومې ستاسو بیان نورې دا دی چې مو لکه اوس سروي روانه وي مخته ته ویل سره د سروي نه بعد ډېر خلک دا یایي چې تاسو دھرنې څه پیدا راوسته چونکې ګراونډ ریالټي باندې پاته خلکو ته شتون لري. زه دا یم چې مو سروي اوس هم روانه دی چې هغه سروي چې د دھرنې نه مخکې هغه بند وه کمپلیټ وه سره دغې علاقې سروي به نه کېږي. نو زه یم چې مو علاقې کې چې کوم کار روان دی یو قوم ته تقریبا 28 کروڑ بل ته 21 کروڑ نوره د مو سروي روانه دی. دا د دھرنې نه بعد د مو کورونه ماته په سروي کې روان. بل دا مو کوم واپسي متاثرینو هغو ته واپسي چې کوم پیکیج و 25,000 هغه نه ومیلاو شوی 5 کروڑ د ریسنټلی تېره شوي 3 ورځو مخکې دی ریلیز کړی ډي جی ایف ډي مې او باقاعده هغه دپاره
MOU یې ساین کړلی شوه جې سره انشاءالله هفتې کې نه به سنټرل کوروم څومره هم 4000 متاثرینو دپاره کوم وفسي پیکیج دی 5 کروڑ هغه به انشاءالله هغه باندې هم 25,000 چې ورکولی 25,000 هغه به انشاءالله ریلیز شي هفتې نه په دې سره ټول پروسس کمپلیټ شول ترو سیم په ترو باندې به موږ خلکو ته میلیږي بله دنه یمو درنه کې موږ غواړ ډیمانډ او سره مو سنټرل کوروم چونکې 3.5 لاکه پرې آبادي لرو مو نادره دفتر نشته دی اوس انشاءالله امید دی په دې باندې کار روان دی او ډېر زر به سنټرل کوروم دپاره د سنټرل کوروم خلکو دپاره یو د نادره دفتر قایم کړي. دې دپاره مو څه ځای مې ټاکلی دی چې سنټرلی لوکیټډ وي د نږدو خلکو ته سہولت پکې ورکوي څه ځای مې مو ورته کتلی دی انشاءالله ځایونه خو سنټرل کوروم کې مختلف ځایونه دي خو موږ کوشش دا دی سره داسې ځای کې چې هغه ته له ټولو علاقې د موږ څومره وړه کمونه چې دوی رسایي ورته کېدلی شي او داسې ځای انشاءالله موږ باقاعده ډپارټمنټ سره شیر هم کړي دي سره دا پوینټونه دي که دغه ځای کې تاسو د نادره دفتر هغه کړو نو دا به کېږي نو هغو باقاعده هغو هم په د خیال کې شته دي سره دا ځایونه صحیح دي او دې نه علاوه په وخت ټایم کې مو دغه کې سره مو علاقې کې هغه خلک چې هغه غیر قومي مطلب کوروم کې 400 سال نه بعد هغو دپاره نو هغو ته انشاءالله کار روان دي سره انشاءالله په هغه باندې بیا هغه افریدیان چې تاسو یادول چې افریدیان بالکل انشاءالله اوس هغه خبرې چې کوم دی حل طرف ته روانې دي الیکشن وشولو 2018 کې په هغې کې ستاسو په لوور کوروم کې نور خلک هم امیدوارانو تاسو هم امیدوار وای خو تاسو پکې د بابای کوروم په حق کې کېناستلی ډېرو خلکو دغه وینا ده چې تاسو هم پکې څه پیسې میسې اخیستې دي او بل خبره دا ده چې ستاسو په نظر کې وجوهات څه د دې الیکشن د بایللو برکې سه الیکشن داسې دور وي چې هغه ټایم کې په خپل علاقې په بیس باندې خبر کوم مصر هم پیسې ته منډه کوي کشر هم پیسې ته منډه کوي ملک هم هر یو سړی د پیسې په لالچ کې نو په دې صورت کې که یو کس یو ځواني هغه به څنګه هغه به یو دې شي نه یو شکایت نه به باج پوتې شي سره دا به پیسې نه خلي هلته ټول د پیسې موسم د خلکو یو خپل رای کېدلی شي اواستل مو سلیکشن کې مو خپل کوم امیدوار سپورټ کړی مو د PTI دپاره سپورټ کړی دی هغه په خپله هم قسم کولی شي پټان عبدالخالق چې د هغه ملګري د هغه زموږ څومره پېژنګلو دي هغه په مو باندې قسم کولی شي سره عبدالخالق یا پټان بابا نه پیسې نه دي خیستې نو دا شه زه هم کولی شم ایمو چې کوم امیدوار دی هغه هم کولی شي چې عبدالخالق ته په نستي باندې یا عبدالخالق ته په سپورټ کوونې باندې ما 1.9 کروڑ په یو هم نه دی ورکړم خو چونکې پروپیګنډه هر صورت کې کېږي هغه عادي دپاره کې چې د مو په منځ کې توړ بریک راولي د اپوزیشن دپاره بیا هغه ګاټي نو دې وجې نه زه ټول څومره هم ملګري داسې هېچا سره ثبوت نشته دی دا صرف زباني خبرې کې هر یو سړی کې په سوشل میډیا باندې خلک کې او دې مو ته ډېر ملګري هغه کې نن تو په ترو باندې زه ټول هغه ملګري چې هغه مته مو پېژندي او مو سره نزدګیر پاتې شوي دي هغه ته هم دې شي کیفیت شته دی سره پټان عبدالخالق هېڅکله نه داسې کولی شي او نه داسې مسو شته او نه به اوس وي او نه به بیا خو بله تو خبره پوښتنه وکړه سره الیکشن بیه کول څه واجه کېدلی شي اصل کې پښتو کې یوه خبر چې دوه سړی هغوی ګوار کې هم یو به وکړي څومري څه کمزوري مو کې وي ټیم ورک نه وي پلینینګ نه وي فیصلې څه کله په میرټ ونه شي او سینیرز هغه دپاره سنجیدګي ونه خلي د علاقې چې کوم رسم رواج د علاقې کوم مشر د علاقې کوم حالات وي هغه ټول سړی مد نظر کې راولي بیا په هغه په بیس باندې یو ډیسیژن وشي نو بیا هغه فیصلې رنګ راوړي او زه به دا وایم چې څه غلطي د مو سینیر وکړل څه بیا ټیم ورک نه و د دې وجې نه یې مو څه کوم سیټ هغه مو وبایللو عبدالخالق صاحب د فاټا مرجر نه بعد چې کوم صورتحال ډیولپ شوی دی په هغې کې فاټا کې هیڅ قانون نشته د یو قانون لاندې هم کار نه کوي سپریم کورټ چې کوم دی هغه چې کوم انټرم یو ریګولیشن یې جوړ کړی و هغه هم نل انوایټ کړی دی او زوړ سیسټم دی هم ختم دی نو موجوده صورتحال کې د تاسو سیستم څنګه چلیږي او بل اوس خو حکومت هم ستاسو دی د PTI حکومت دی اختیار هم د دوی په لاس کې دی نو تاسو څه وایئ چې په دې کې به مخکې به د دې څنګه صورت راووځي د خیر لاره به راووځي که نه دغسې به دا بې موره بې پلاره فاټه دوی دغه کوي ټریټ کوي برکي صاحب د بل ورځې پروګرام کنونشن صدقه سر مو صوبایي قومي او صوبایي دواړه سپیکرزو کې ناست نو مو هلته دا خبره هغو ته وکړله
څه د پښتانو قبایلو یا د پاټا خلکو اخري امید دغه دی. اخري امید مو تاسو سره تړلی دی. که چیرې تاسو هم د مو امید پوره نه کړو نو د موږ د ژړا او د فریاد بل ځای شته نه دی. پاټه مرچ کون څخه موږ دا سوچ سره مو باندې به د ترقي دور شروع شي. مو پښتني والا خلک وغه شي. ګورنمنټ به مو ایجوکیشن سیکټر کې مخکې کې، هیلث سیکټر به د مخکې کې، دا نور ډیولپمنټ کړنه. یا حتی زه به ته دا وایم چې اوس دا صورتحال چې موږ په دې باندې اړونه چې موږ فریاد چاته یوسو، موږ د درخواست چاته یوسو، چاته څه درخواست کېږدي هغه یې ما څه اختیار نشته. بل چاته چې زموږ مخکې لاین اډر سیکرټري سره ورغلي وو هغه مو ته ویل سره ما سره اختیارات نشته، ای سی ایس تاسې هغه یې ما سره اختیارات نشته. یعنې تاسو چاته خپل فریاد اوس موږ د فریاد جایه شو روان دي ته خفه یو سره فیوچر خو د مو ذهن څه مزید مو نورو تیارو ته لاړ نه شو. مو ته څه کوم باغونه خیلي شوي، مو ته کوم خبرې کړلې شوي. زه د خپل سینیر نه مو ډېر ګیله شو که چیرې د مو روان وخت هم د ایجوکیشن بهتر نشي، روان وخت کې د مو هیلث بهتر نشي، روان وخت کې د مو جوان نسل بې تعلیمه کټه نشي، روان وخت کې د مو هر یو هغه شی چې هغه د مو ترقي سره تړلی هغه که ډېره کم بې پوښتنې بې لارې وي نو ذهن د مو دپاره ډېره مشکل دی. او پاټه زه به دا وایم د مو غار د سونې دی، ایمو غرونه، ایمو خاوره، دا د هر کم معدنیاتو نه، دا د هر کم سهولتونو نه خودکفیله دی. خو ضرورت دې خبره دی سره د مرچړ کونې سره به آیا دا سهولتونه موږ ته راکړلی شي که نه، موږ به ترقي په لارې روان کړلی شو. نو امید لرو دا شی به وشي، خو په دې لحاظ موږ ته څه په سترګو څه نه رسي. او تاسو سره څه وعدې مادې دوی نه دي کړي ستاسو مشرانو د پی ټي آی مشرانو؟ لکه اوس حکومت تاسو دی په صوبې کې هم په وفاق کې هم په دواړه کې تاسو دې څه داسې یقینداني درته کړې ده که نه چې دا معاملات به مونږ ټیک کړو زر تر زر؟ نو زموږ څه کله غیر د اسد کیسر صاحب پخپله وویل او څه پاټه دپاره موږ ډېر ښه ویژن دی، خو سوچ دی ډېر زر به انشاءالله د پاټه کوم بېروزګاره ځوانان دي او په روزګار لګېږي دلته په صحیح طریقې سره کوم ایجوکیشن سیسټم دی هغه به ټیکولی غواړو. او دلته څه کوم د امپلایمنټ مطلب نوکریانو 20,000 داسې دي هغه وکړل سره دا به مو ورته کېږي. پولیس کې به یې دو خلک خلو ټول ترقه کو. نو د هغو څه کومې خبرې دي نو شاید خدای دې وکړي چې دا خبرې مستقبل کې عملي رنګ راوړي. نو موږ ته خو اوس نه دویلی شي سره پی ټي آی دې شي سره سنجیدګي ښه دي. خو زه دا یم چې موږ څومره هم سینیر یو موږ کوم څومره هم منیسټرز دي، که هغه د ایجوکیشن دی، که هغه د هیلث دی، که هغه د نور ډیپارټمنټ په کور چې د علاقو دورې وکړي په خپله د علاقې کې وایي سره کوم شي پوټینشل دلته شته دی، کوم شي ضرورت دی، یو کوم شی موږ دلته په ټایم باندې سیخولی شو. نو ځکه کله هم د دغې علاقې ته دورې شي د جرګې د وفا د ډیلیګیشن په صورت کې نو امید ذهن چې دوی مو علاقو دپاره بیا څه کولی شي. دا تاسو د ایجوکیشن خبره وکړله، نو ایجوکیشن په حوالې سره تاسو په علاقې کې څه داسې کارونه شوي دي چې تاسو اپریشیټ کړئ چې یاره دغه کار ښه شوی دی؟ یعنی په دې کې لکه زموږ په وزیرستان کې کیډټ کالجز جوړ دي، 2 کیډټ کالجز نوي جوړ دي. تاسو طرف ته هم څه کیډټ کالجز یا ای پی ایس سکولز هم جوړ دي که نه؟ برکي صاحب ډېره د خوشحالي خبره ده او موږ دپاره د فخر خبره ده. تعلیم چونکې مخکې موږ په نامې باندې تعلیم وو، لکه کوالټي تعلیم نه وو، بچه به وزبستې به یې راوخیستل وبلله. او اوس د پاک پوش په صورت د دو په تعاون سره موږ په کورم ایجنسي کې 3 پی سکولو شو په سنټر په لور په اپر کې. نو زه اوس دا یم سره په تعلیمي میدان کې په معیاري تعلیم کې موږ اوس قدم کېږدولو. دا د اپریشیټ خبره ده سره موږ په علاقې کې پی سکول جوړ شو، تعلیم سره سره موږ تربیات موږ ډیسپلین موږ بچیو دپاره د روشن مستقبل یوه لاره کولا شوله چې هغه د ای پی ایس په صورت کې دی. عبدالخالق صاحب د تاسو ډېر خلک په خلیجي ممالک کې د مزدورۍ دپاره تللي دي او د هغو یو میجر ډیمانډ دغه و چې زموږ په علاقو کې چونکې 3G 4G یعنی د موبایل سہولت نشته چې د کور والا سره په دې جدید دور کې هم دوی خبرې نشي کولی او ټلیفون لاینز هم نشته. نو دې دپاره هم تاسو څه کړي دي د دوی سره چې کم خلک د دې اختیار لري هغو سره څه خبرې اترې شوي دي چې دوی به کله دغه بحالوي ټلیفون لاینز او د 3G 4G سہولت چې دی د موبایل؟ دا ډېر ضروري خبره ده. موږ خلک د یو پلور څخه خپل بچی نه خبرېږي چې زما بچی په څه صورت کې دی. یو کس د خپل خاندان صورتحالو ته نه معلوم، حالاتو ته نه معلوم. یو کس هغه د خپل مړي نه هم 4 یا 5 ورځې بعد خبرېږي. دا ډېره د افسوس خبره ده په وجه دې چې موږ زیاتره خلک مسافر دي او بیا موږ دومره ولیار علاقې دي چې که موږ چیرې خپل سړي سره خبرې کونې دپاره وغواړو سره موږ سره خبرې وکړو هغه به ساده یو پړشینور ته رسي.
و دلته هر کم سوالات نشته چې موږ زنانه ښکاره طور باندې خپل بچي سره خبرې وکړي. حکومت سره دې حوالې سره موږ بار غږ کړی دی، ګورنر صاحب سره مو خبرې شوي، سی آی صاحب سره، او موږ دلته اوس کوم ډي سی صاحب دی، نو هغه خدای سره ډېر ضرب انشاءالله په کورم ایجنسي کې د جیز یا د یوپون ایډیټور به لګېږي، او انشاءالله ډېر ضرب موږ تاسو دې حوالې سره خوشخبري هم درکوو چې دلته به کور شټو. نو امید یې مو دې بار باندې بار میا کوشش کوو لکه څنګه ته د خلکو ډیمانډ دی داسې هر کم مسافر نه هلته چې کوم لوکل هغه خلکو هم دا ډیمانډ دی سره موږ خپلو خلکو سره رابطې اوسو یو بل حالاتو نه خبر شو. نو مو امید انشاءالله ډېر ضرب دې حوالې سره موږ هلته څومره سینیر ناست دي موږ کوم مشران دي هغو دا خبرې باندې سنجیدګي خاصې ایم این ای صاحب چې کوم وو الیکشن نه مخکې هغه وعده هم کړې وه سره میاشتې د نن به زه دلته انشاءالله په ټاور باندې کار شټوم. ایم این ای صاحب ته هم دا وي سره کومه وعداتو خلکو سره کړې په کار دا چې ته هغه ته عملي اقدامات په اسلام آباد کې هم شروع کړه، په پېښور بیس هم شروع کړي، او د کورم انتظام په بیس باندې هم شروع کړي. په دې اندای مو نمایندګان دي، اندای د مو اواز اوچتونکي خلک دي، نو که چېرې دا لږه نوره سنجیدګي واخلي انشاءالله دې کې به هغه سره مو هم سپورټ کوو، مو عوام به هم سپورټ مو خپل د منیر ورګزي صاحب ته دا ریکوست کوو سره دې مو ته شي ته دی سنجیدګي سره وکړي، دا د مو خلکو د مو مسافرو ډېره درینه مسله ده. موجوده حکومت د پی ټی آی چې کوم حکومت دی هغه په دې کیسو ډېر زور ورکوي چې د ټوریزم دپاره زموږ چې کومې علاقې دي د فاټ هغه ډېرې ښایسته علاقې دي. ستاسو په کورم کې هم دا شی کیدی شي داسې علاقې شته چې هغه د خلکو دپاره د ټور کولو دپاره ښې علاقې وي یا خلک پرې خوشحالېږي هلته؟ برکي صاحب هسې هر سړي دپاره خپله علاقه جنت محسوسېږي، خو زه به دا وایم په پاکستان کې لکه خلک یې چې سوات ښایسته علاقه ده وکي خبره صاحب ښایسته علاقه یې، خو زه وایم که په پاټه کې وکسې کورمه بیا ډېره ښایسته علاقه ده د شنو غرونو په لحاظ سره د اوبو په لحاظ سره. او بیا زه یم که چېرې د مو سینیر دې سي لپاره چې کوم ټوریزم دو نارال لګي دا غلي کې اوس هم دو یو ټوریزم پوینټ یې هغه کړی سره دلته مو هغه جوړ میکې وته دی مو پړچنور یو علاقه ډېره ښایسته ټوریزم دپاره ډېره ښایسته علاقه ده. نو غرونه لرو، قدرتي تویونه لرو، قدرتي ښایست دی، نو که چېرې دلته ټوریزم دپاره سرکاري سطح باندې ګیسټ هاوس یې جوړ شي، هلته د روډونو کومه تر جوال دی هغه کړلی شي واچولی شي، او دین علاوه چې هلته بقاعده څو هوټلې جوړ کړلی شي. زه یم چې کورم ایجنسي به ډېر لږ وخت کې د دنیا د خلکو کومه توجه ده به دغې طرف ته شي. بلکې دا دی چې پاټه کې داسې نور هم ځایونه وي چې مختلف ایجنسیونه که چېرې دلته هوټلې جوړ کړلی شي، ټوریزم پوینټ جوړ کړلی شي، دې سره ګیسټ هاوس یې جوړ کړلی شي، نو ځین ډېر زر به د پاټه د خلکو د توجه مرکز جوړ کړلی شي. بالکل صحیح جی. دا تاسو علاقه چې دا د منشیات د کاشت په حواله سره چې منشیات په دې کې د دې کاروبار هم کیږي یا لږ بدنامه ده، د دې څه وجوهات دي، څه وجه ده چې خلک دغه کارونه کوي؟ حالانکه پوهېږي هر سړی په حیثیت د مسلمان او په حیثیت د دغه چې دا کارونه ښه نه دي، خو بیا هم دا ولې کیږي؟ برکي صاحب که زه تانه پوښتنه وکړم سره اسلام آباد کې خلک چارس ولې نه کوي؟ ضروري خبره دی تو جواب بدلته سره د خلکو دلته سوچ دی هغه خلک چې هغه چارس کوي، هغه خلک چې هغه منشیات خپل روزګار جوړوي هغه واجه شی کېدلی شي. د خلک داسې کوي ویلي یو پټای دغه غنم کرلی شي، یو پټای دغه جوار زرغونولی شي، هغلته بیا چارس ولې کرلی شي؟ یو بچه دی په اسلام آباد کې چې هغه افسر جوړېدلی شي، هغه تعلیم حاصلولی شي، ایمو علاقې کې داسې ویلي نه کېږي. دا صرف سوچ خبره ده، سره مو علاقې خلک منشیاتو سره مینه لري یا مو خلک د منشیاتو کار ته توجه ورکوي، هلته بل څه روزګار شته نه دی، هلته په ټي کې ته بل څه کرلی شي نه. ایمو چې کومه علاقه دی زه هلته خپل فصل لپاره سره نه شم وړلی، په کار دی که نه. هلته چې کوم زراعت ډپارټمنټ دی، هلته کوم فارست ډپارټمنټ دی، هغه هر رقم اکټیو نه دی چې څومره په کار وي. د مو علاقې کې ځمکې هېڅوک نه غواړي چې زه منشیات کار وکړم. لکه څنګه اسلام آباد کې خلک په پټي باندې منشیات نشي کولی، داسې ایمو خلک نه غواړي، خو ایمو خلکو دپاره د روزګار څه مکان شته دی، د روپیو د ګټنې څه مکان شته دی. نو خلک غواړي سره دا شی چې هغه کوي هغه د هغو مجبوري دی. په دې چې موږ چې کله کور ړنګ لري، بچي دپاره تعلیم سهولات نه لري، هلته هسپتال نه لري، هلته نور سهولتونه نه لري، نو سړی مجبورا دغو کارونو دپاره بیا مجبور شي. نو موږ حکومت ته داسې که چېرې مو علاقې دپاره سروس سنټر ورکړلی شي د اګریکلچر طرفه،
چې هلته زمینداران رجسټر کېږي، هغو ته تخمونه میلیږي، هغو په کرندې باندې پیولی شي، هغو ته د هر یو فصل یو اهمیت ښیلی شي، هغه خلک د زراعت طرف ته راوغوښتلی شي، هغو ته د سوچ د هغو زراعت طرف ته جوړ کړلی شي. نو موږ خلک به ډېر زر د خپل پټي چې کوم دغه په غنم یا په نورو فصلونو یا په سبزیانو به آباد کړي. خو دې حوالې سره ښه دا چې څومره کمزوري د حکومت او د ډپارټمنټس دي، زموږ زمیندارانو ته هلته سهولتونه نشته، هلته د تخمونو، هلته د سري، هلته د ټریکټر، هلته سرکاري چې کوم نور مراعات د اګریکلچر ډپارټمنټ حوالې سره رسي، هغه نه زموږ خلک ناواقف دي. بلکې شتون یې په 1939 کې د زموږ زراعت ډپارټمنټ بنیاد په کورم کې ایښی شوی دی. 1939 کې تر نن ورځې پر هغه ډپارټمنټ کې زه یو چوکیدار هم نه لرم د خپلې علاقې. نو تاسو په کورم کې د فاټا چې کوم اګریکلچر ایکسټنشن پروګرام دی د هغې څوک هم نماینده نشته؟ هلته چې کوم افسر دی هغو څخه مو ملاقات شوی دی، هغه چې زه بار بار په ای ډي پي کې د کورم دپاره د سنټر کورم دپاره سروس سنټر ډیمانډ کوم، خو امپلیمنټ نه کېږي، منظوري نه رسي. نو زه همدا یم څه که چیرې د مو فنډونه ولیدلی شي نو مو فنډونه برابره مو په کاغذونو کې استعمالیږي، خو په پیل کې د هغه څه خوان نه ښیي، په پیل کې هغه ښکاره نه دي، لیدلی نه شي، هغه واجب خو به څه وي که نه. نو تر څو پورې چې ته مو یو شي کې انوالو نه کړې، یو شي باندې مو پوه نه کړې، د یو شي زه ګټې نه یم خبر، نو ما ته مشکل دی چې زه هغه کار شروع کړم. ځکه کله ما ته دغه ګټه وښیلی شي، د هغه مستقبل ما ته وښیلی شي، لکه څنګه نورې علاقې کې خلک نور فصلونه کې رسي، موږ خلک به هم همدغو فصلونو ته توجه وکړي. اوس خو به موږ تاسو نه ګیله کوو که نه، تاسو حکومت دی، تاسو اوس خپل حکومت کې دا دغه هایلایټ کوي که نه چې اوس هم دا کار نه کېږي، نو بیا به کله کېږي؟ دا وعدې خو تاسو د خلکو سره کړې وې. اوس هم چونکې حکومت دی په صوبې کې هم په هغه کې هم، نو موږ هم دا امید لرو چې تاسو به هم لږ ډنډه پکې پورته کړئ. عبدالخالق صاحب، د نوي حکومت د راتګ نه بعد ولې چې د دې مو 6 میاشتې وشولې او دوی فاټا ته ډېر زیات اهمیت ورکولو چې موږ به فاټا ته ډېر اهمیت ورکوو، د دې ترقي دپاره به دغه کوو، ستاسو په علاقه کې څه ترقیاتي کارونه هم روان دي که زړه په زړه ده چې څوک هم تپوس نه کوي؟ زه خو به دا وایم مبارکي صاحب، نوی حکومت خو صاحب موږ ته څه داسې ثمرات په دغه ټایم باندې نه دي میلوي، خو اپریشن نه بعد د زموږ علاقې کې ترقیاتي حوالې څخه زه وایم په ژوند کې اول ځل موږ کسو 1947 نه بعد اول ځل موږ خپل روډ کسو چې زموږ روډونه په صحیح معنو جوړي. پاک پاج په تعاون سره اوس په موږ علاقې کې چې کوم روډونه روان دي، څه مخکې به هغه روډونه به تر کول خو استعمالیدلو به مو بلین، اوس مو په خپل علاقې کې هغه روډونه کسو چې مو هغه مخکې په پېښور او په اسلام آباد کې لیدلو، معیاري روډونه کسو. مو اوس په خپل علاقې کې سکولونه کسو، څه مخکې به سکول جوړ شولو خو څه 3 میاشتې بعد به دغه سکول بیا هم هغه سرعت نه، اوس مو په خپل علاقې کې سکولونه کسو چې معیاري سکولونه جوړېږي، هسپتالونو باندې کار روان دی، هلته هسپتالونه جوړېږي، همدې سره واټر سپلای سکیمونه د پاک پاج په تعاون سره چې کوم روان دي، هلته اوس کار چې کوم دی معیاري شروع شوی دی. موږ دا یو که چیرې دغه شی مزید کنټینیو وساتلی شي، مزید جاري وساتلی شي، چونکې 1947 نه زموږ علاقې کې کارونه نه دي شوي، محرومه نامایوسه پاتې شو. نو موږ چې دغه دور اوس د مایوسي ختمونې شروع دی، نو که دا دور لسې مزید وساتلی شي، موږ کوم ترقیاتي کارونه دي چې د واټر سپلای سکیمونه شو یا د موږ هیلث کوم ډپارټمنټ دی، هلته ډېر کمزوري دي. زه به دا وایم چې هلته چې کوم بیچون دی سټاپ څه نه لري، دوایي نه لري، بیا دغه شي جوړول ضرورت نشته. سکول کې که یو ټیچر دی هغه 21-22 سال په یو سکول کې تېروي، په کار دی د هغه د هم تبادله وکړلی شي، د هغه د منیټر میکانیزم داسې وکړلی شي چې هر یو سکول کم از کم هغو ټچ کولی شي چې دې سکول څه صورت حال دی. د دې نه علاوه اوس د ترقیاتي حوالې سره په علاقې کې یو لهر روان دی، نو امید دی که دا لهر هغه شی موږ د کومې مسالې دي دا به ډېر ژر انشاءالله حل شي. په دې باندې موږ د علاقې چې موږ څومره افسران دي یا کوم ډپارټمنټ دی بالخصوص د پاک پاج هم موږ شکریه ادا کوو چې زموږ علاقې کې کوم ترقیاتي کارونه روان دي او هغه ډېر معیاري دي. امید لرو چې نور هم به چې کوم معیاري کارونه دي چې د علاقې خلکو سره د علاقې خلکو مشکلات کمونې سره تعلق ساتي، امید دی لکه وابډه شه په هغو باندې اوس هغو کار شروع کړی چې هلته علاقې کې وابډه لیدونه دوستي دي، روډ شولو، واټر سپلای سکیم شولو، د ایجوکیشن طرف ته اوس کارونه روان کړي چې موته ټول سی پی سکولونه جوړ شولو، په سنټر کورم کې ټي ایچ کیو هسپتال جوړ کړلی شولو. نو دا زموږ دپاره زموږ خلکو دپاره ډېر خوشایمن خبره ده. ستاسو ډېره مننه چې زموږ سټوډیو ته راغلی او خپلې ټولې خبرې هم شیر کړلې زموږ سره هم او د هغه خلکو سره هم چې کوم تاسو کتل غواړي. ډېره مهرباني، ډېره مننه. ډېره مننه برکي صاحب، خوشحاله آباد بریالي اوسو. قدرمنو، دا پټان عبدالخالق و
او مونږ دا غواړو چې تاسو خپل فیډبیک هم مونږ له د کمنټس په صورت کې راکړئ او دا زمونږ چې کوم ویډیوز دي که تاسو ته خوند درکوي نو شیر کوئ هم. دې سره اویرنس راځي په عوامو کې، په خلکو کې د علاقې مسایل او د دې نه اقام بالا هم خبرېږي، هغه خلکو ته هم دا خبره ورسي چې کم خلک د دې کولو پابندي یعنی د دې کارونو کولو اختیار لري نو کېدای شي د تاسو د دغه سره دا خبره هغه خلکو ته په اساني ورسي او د دې نه څه د خیر ذریعہ جوړه شي. ډیره مننه، ډیره مهرباني.